ډېر محترم مسلمانان، نن د کعبې شریفې بهترینه وظیفه او داسې وظیفه چې ډېره د کمال وظیفه ده او خاص وظیفه ده او د کعبې د حدودو نه محترمو دا وظیفه درله زه درکومه. د تاسو شروع کړئ انشاءالله. الله تعالی به تاسو ډېر زر عمرې له راوستلی کړي، حج له به م راوستلی کړي. یقینا دا هو دې حاجتونو سره سره به ستاسو نور حاجات هم پوره شي. او کوم حاجت دپاره چې دا وظیفه کول تاسو غواړئ، هغه حاجت دپاره دا وظیفه وکړئ. دا بهترین الفاظ دي، دا د رب العالمین هغه کلام دی محترمو چې الله جل شانه خپل کور ته انسان راولي او د انسانانو حاجتونه هم الله جل شانه په دې وظیفه باندې پوره کوي. نو تاسو چې کوم حاجت دپاره کول غواړئ ویې کوئ. او بهترین حاجت زما په نظر باندې هغه لومبی د حج او د عمرې دی چې الله جل شانه چاته نصیب کړي، نو دا ډېر خوش قسمته انسان دی. محترمو دا وظیفه ډېره اسانه هم ده او ډېره بهترینه هم ده، لهذا د خپلو حاجاتو دپاره راونیسئ انشاءالله. حاجات هم الله تعالی پوره کړي او بهترین حاجت د عمرې دی چې هغې دپاره به د الله تعالی رابلي او انشاءالله ضرور به دې رابلي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، هغه د الله جل شانه خوشحاله او آباد لري. په ټولو مسافرو د خوږ افغانستان، د پاکستان، دغه رنګې بهر وطنونو کې دي، UK کې، امریکا کې یا سعودي عرب کې، هر ځای کې چې د مسلمانان زمونږ غږ اوري، الله جل شانه د حرمین شریفینو زیارت ته نصیب کړي. بار بار دی ورته الله جل شانه نصیب کړي او الله جل شانه مو د زړه مرادونه، حاجتونه او جایز خواهشات پوره کړه. محترم مسلمانانو، نن زمونږ وظیفه انتهایی اسانه وظیفه ده او انتهایی د کعبې شریفې بهترینه وظیفه ده او د الله جل شانه هغه بهترینه وظیفه ده محترمو چې انسان په حاجات پوره کیږي. او وظیفه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. محترم دا وظیفه ده، تاسو بارها دا اوریدلی وي لیکن عمل به هم چېرته نه وي کړی. نن ته زه ښیم انشاءالله په دې عمل تاسو وکئ، دا وظیفه شروع کړئ. الحمدلله موږ ته په هم الله جل شانه د حرمینو شریفینو زیارت نصیب کو. نو که تاسو د حرمینو دپاره کول غواړئ او که نورو حاجاتو دپاره کول غواړئ، صحیح شوه. طریقه دا د محترم مسلمانانو، هر کله چې اذان وشي که نه، اذان د مونځ دپاره، نو د هغې اذان نفس تاسو یو فیره دا کلمه وایئ ښه: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. دا یو فیره د فرض، دا یو فیره د مونځ دپاره، یعنې فرض مونځ دپاره چې کوم اذان کیږي د هغې اذان نفس فورا یو فیره دا وظیفه کول، صحیح شوه. اوس که یو انسان وایي چې زما حاجات نه پوره کیږي، زما مسایل نه ختمیږي، زما مشکلات نه در سره کیږي، نو محترمو د هغې دپاره هم ویلی شئ. د هغې دپاره چې تاسو څومره تعداد کې ویلی شئ، نو هغه ځان له روزانه اعتبار سره وایي. څومره چې تاسو ته اسانه وي، څومره چې تاسو کولی شئ هغه عمره ترتیب سره انشاءالله روزانه دا وظیفه کوئ. خو زما په نظر باندې د ټول نه بهترین حاجت، ګوره چې تاسو کله عمرې له راشئ او ویل ته په کعبې شریفې ستاسو اول نظر ولګي، نو اول نظر کې الله تعالی دعاګانې قبلوي. نو تاسو چې کله دعا د خپل دلته راشئ او دعاګانې به ځان دپاره وغواړئ، نو انشاءالله حاجت به پوره شي. خو ته به لومبی د عمرې دپاره یو سټپ اخلې، هغه دا اول به ته ځان له پاسپورټ سازئ. دغه پاسپورټ چې کله ساز کې، دا به رب العالمین ته وړاندې کې، مالک الله دغه زما وس و پاسپورټ مې ساز کو، نورې پیسې ما څه نشته الله. او ستا کور ته تلل دا د پیسو محتاجه نه دی،
الله ستا دغه کور چې دی هغه ډېر بهترین ځای دی. نو الله ما د خپل کور له زر تر زره بوتلی کړي او په داسې طریقه مې بوتلی کړي الله چې ما سره پیسې نشته. الله ته د پیسو محتاجه نه یې، ته د اسبابو محتاجه نه یې، او الله ما په خپل قدرت سره په خپل امداد سره خپل امداد را سره شامل حال کې ما د خپل ښکلي بهترین کور ته بوځو. انشاءالله چې یو میاشت تا دا وظیفه کوله که نه او ورسره درود شریف لږ ویل، درود ابراهیمي 101 پیره، انشاءالله ډېر ژر به الله تعالی تاسو خپل کور ته راوستلی کړي. مونږ هم درته دعاګانې کوو، پرون هم درته عمره مې الحمدلله وکړه، الله دې قبوله کړي. الله تعالی دې په هغه دعاګانې زما ټولې قبولې کړي کومې زه ستاسو دپاره ما کړي دي، او الله تعالی دې ستاسو تمام حاجات پوره کړي. موږ ته هم دعاګانې کوو، موږ به هم تاسو ته دعاګانې کوو چې الله جل شانه دې ستاسو هم حاجات پوره کړي. زموږ د هم ګناهونه الله تعالی معاف کړي، ستاسو هم الله تعالی مو خوشحاله آباد لره. الله تعالی مو د زړه مرادونه د زړه حاجات جایز هغه